السلام علیکم. په ټوله دنیا کې د قومي اسمبلی چې یا سینټ چې د دې ممبران چې هغه د عوام د مفاد لپاره قانون سازي کوي او یا د ملک د مفاد لپاره قانون سازي کوي. پاکستان په هر لحاظ سره بدقسمته ملک دی چې د دې عوام او پاکستان په خپله څومره بېبسه او عوام یې څومره بدقسمته دي. زموږ دا خلک صرف د خپل ذاتي مفادات دپاره قانون سازي کوي. په دې تیر کال کې به تاسو یو داسې بل نه لیدلی چې هغې د عوامو د مفادو دپاره څه قانون سازي کړي چې هغې ته عوام کې سهولت میلاو شي. پرون په سینټ کې یو ډېر عجیبه بل رضا رباني او نورو ملګرو پیش کو او رضا رباني هغه دی چې د پیپلز پارټۍ سینیټر دی، ځان ته د جمهوریت ډېر چمپین وی او دویمه خبره دا ده چې د انساني حقوقو هم ډېر چمپین دی. او که تاسو یادي په تیره اسمبلی کې چې په تیر سینټ کې چې د میلیټري کورس خبره کېده او ده ته زرداري وي چې ته دې حمایت وکړه، نو د دروغ غونته جړاګانې شروع کړې او د سینټ نه ووتو او بل حمایت یې وکړو. دا هغه رضا رباني دی. دوی اوس په سینټ کې یو بل پیش کړی دی چې او منظور هم شو چې د سینټ چیرمین کم ریټایرډ شي او موجوده د هغه د مراعاتو کې څومره اضافه کړي. یو طرف ته خزانه تشه ده، خلک خودکشیانې کوي، بجلی بل نشي ورکولی، فیسونه په خلکو شاټ دي، د کور کرایه ورسره درک نه لګي، اوړه ته په لاین کې ولاړ دي او ځان له څه کړي غوږ شی ورته. د سینټ چیرمین چې ریټایرډ شي او کو دا موجودی د ده په کور په کرایه کې په لکونو روپۍ اضافه وشوه، یو پیره د کور د ډیکوریشن دپاره 50 لک روپۍ به دې اخیستی شي. ده ته به 12 نوکران در مرګه پورې سرکاري خزانې په تنخوا باندې میلاویږي. ده ته به سیکیورټي د اف سی، د رینجرز، د پولیس، د دې ټولو یو یو کس تر عمره پورې ده سره دی چې د کمې ادارې نه چارټر جاز والی، کو د فوج نه، کو د نیوی نه، کو د ایر فورس نه، هغوی به ورته انکار نه کوي او دله به خصوصي جاز ورکوي او دی او بچي به پکې یوازې ګرځي. چارټر جاز دغې ته وایي چې تا ځان له جاز بوک کړي. دی چې په دنیا کې سفر کوي یا دلته کې کوي، دته به د ډیپټي پرایم منسټر یا د وایس پریزیډنټ پروټوکول او خرچې ورکوي. او دی چې کوچرې په خپل ګاډي کې هم سفر کوي نو دته به 400 روپۍ پر کیلومیټر میلاویږي او که پبلک ترانسپورټ کې ځي نو 300 روپۍ پر کیلومیټر به ورته میلاویږي. نور ډېر لوی تفصیل دی، زما خوړه ورته خراب شو، خو په جمع دوا وکړې چې خدایه موږ د دې نااهله حکمرانانو نه داسې خلاص کړې چې اړو د دوی بیا شکلونه وویننو او خدای دې ملک له حقیقي قیادت ورکړي چې د عوامو سوچ وکړي. په دې دومره سخته کې چې موږ له څوک قرض نه راکوي، زموږ دپاره څوک لاس نه چوتوي، دا خلک خپل مراعات دغه کوي. تاسو اسمبلی کې لیدلی او د نیب کې قانون بدل کو او د نیب ټول کیسونه د 1100 ارب روپو دوی خپل ختم کړه د کرپشن او مزې کوي. او دلته کې کله په جیب کوترې نیولي، چېرته موبایل یې پټ کړي، هغه غریب په جیل کې پروت دی، چېرته مرغی چور په جیل کې پروت دی او اربون والا مزې کوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي، خو سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.